یو شان روزي الله ټولو ته نه ورکړي، متفاوت یې ورکړي ده، چاله ډېره ورکړي ده او چاله لږه ورکړي، چاله متوسطه ورکړي ده، یو شان نه ده ورکړي. د الله د حکمت تقاضا دا ده چې هغه د دنیا آباده ساتل غواړي، نو چې ټول لا ولو بسط الله رزق لعباده لبغوا، قرآن بلځې وایي که الله ټولو خلکو ته یو شان روزي ورکړي نو بغاوت به وکړي، هېڅوک به د چا په کار را نه شي، مړی به هم څوک بیا چا سره نه ساتي. دا خان صاحب د موټر خاوند دی که نه، او د بنګلې خاوند دی، او دا غریب سړی چې ګوټ کوي په پټي کې، دی د خپل محنت خاوند دی. دا غریب دې خان ته الله محتاجه کړی او دا خان یې ته محتاجه کړی. دا کله غریب سره دا کار نه کوي، خان دا فصل ورسره نه کېږي. او که بېګانه د غریب په کور کې بیمار راغی نو بیا چې کوم دی نو بیا د دې غریب کار نه کېږي، دا خان به په دې موټر کې کېږي. دا یو بل ته داسې محتاجه کوي. لیتخذ بعضکم بعضا سخریا رابشي په قرآن کې دې چې بعضې کسان بعضو له ونیسي په خدمت باندې. نو الله رب العزت رزق متفاوت کړی دی او یو شان ټول له نه ورکوي. کوم چې د سوشلیزم علمبرداران او د مساواتو علمبرداران هغې وایي موږ لا ټول یو شان کوو. دروغ وایي سړی چېرته یو شان کوي. دغه کم خلک دې دعوا کوي نو چې لیډري نو د هغه لاس چې پوستې ته ویږي بس چېرته زنانه لاس دی. په خپل پټي او په خپل علاقه کې کوداري لنګوټي نه وي او محنت کش داسې او محنت کش په تقریرونو کې محنت کش. یو ځل یې هغه ته راغلي ګلابات، دلته یو احسان الله خان یو ورور زما سره نو هغه افغانستان ته تللی و. یو زمانه کې دا خلک افغانستان ته تښتېدل، نو بیا هغه ضیاءالحق یو معافي وکړو نو پکې راغی هدایت یې هدایتیان دي. نو هغه علماو ګڼ نو زمونږ ورسره څه کار نو وویل نو ټول مشرانو زه پکې کشر وم، ډېر پخوانۍ خبره ده. نو هغه بس هغه هدایت الله خان اعتراض وکړو په علماو، ویل چې الله دا مخلوق ټول یو شان ولې نه پیدا کړو، یو شان رزق ټول نه ورکړی. نو ما هغه علماو ته ویل چې تاسو خو ټول زما استادان یې او مشران یې او خفه کېږئ مه نو خان صاحب له به جواب زه ورکړم، ماته له به جواب زه ورکړم. نو هغې ورتې وله ورکړه. نو ما ورته ویل چې خان صاحب الله پاک دا دنیا آباده ساتي او کې ورانې ویل دا تا ماته څه ویل؟ ما دا مې ورته وویل چې الله دا دنیا آباده ساتل غواړي او ستا چې ته کوم تجویز پیش کړې او کومه فلسفې پیش کړې چې دنیا ورانې. او ورته مې وویل چې ولو بسط الله رزق لعباده لبغوا، که خدای ټولو خلکو ته یو شان پراخه روزي ورکړي نو خلک به بغاوت وکړي، هر سړی به بل نه بازي شي، هېڅوک به د چا په هېڅ کار کې په کار را نه شي. نو هغه راسره دا بیا ومنله، دا ټیکه داسې دا چې د جماعت اسلامي کې دا کېږي که نه نو بیا به په دې ټولو خبرو وپوهېږي. مولانا مودودي رحمت الله علیه ډېر ځیرک عالم تېر شوی دی. هغه دا فلسفې د یونان او دا د سوشلیزم او د کمونیزم او د کیپټلیزم دا ټولې فلسفې هغه چڼ کړي دي. دا خو موږ د قرآن نه معلومو، خو توجه ګورې دا مولانا مودودي رحمت الله علیه راوړي دي. کله چې پاکستان باندې سوشلیزم سیلاب راته نو همدا جماعت اسلامي ورپسې بند ساز شه بند او ډېره لویه اجتماع جمعیت علماء اسلام په دا کې وکړه کراچۍ کې، او مولانا محمد شفیع رحمت الله علیه پکې و او لوی علما د مرکزي جمعیت علماء اسلام پکې و. او هغې مولانا محمد شفیع پاڅېده چې پاکستان باندې سوشلیزم سیلاب را روان دی او د دې مخنیوی پکار دی او د دې
بغیر د دې سړي نه د مولانا مودودي نه ګورې دا مونږ شو کولی دا سړی ځان ته په دې کې شامل نو هغې کې بیا بعضې کسان پاڅېدل اوس مړکې نیمې نه علمه نو هغې ویلي چې سوشلیزم راغلی دی ځان ورسره پټ کوي اوس ورته بندونه نه شي تړلی راغلی دی نو دې وجې نه دا مسایل دا به ګورئ زما یو شاګرد و د افغانستان سرکاني ورته ویل نو ما به ترجمه چې کوله نو په هغه ورځو کې د سوشلیزم نه لګوم نو ما به دا دلایل ویل او زموږ سره خو شه ټول دا داهیان ما ورته ترجمه کې طالبانو ته دا دلایل ښودل نو هغه به راته ډېر سیټري وکړ خو بیا به هم یو ځان څه ولیکه ښه خطاط و پر خپل قرآنونه یو دغه ولیکه کلي ته تللی وم هلته د یونیورسټۍ نه چې د تره زامن او وروڼه راغلي وو د ټول داهیان شوي نو هغوی به راګیر کړ بس چې کتل مې بل ورځ راغی ما ته ویل چې مولوي صاحب ترجمه کړې او بل سره وی همدا به راته وی په دې پوهېږي ما ولې چې اوس کوډلې څه چې اوس دا خبرې کوي دا بعضې خبرې ځان صحت ساتئ دا به تاسو په محفل کې به سړی راپاڅي تاسو باندې به اعتراض وکړي دا خپل مسلماني به درنه ورانه کړي د دې وجې نه ځان به په هر پهلو به ځان پوهه کوئ داسې چې تاسو د هر سړي جواب بیا کولی شئ نو ځکه وایي والله فضل ما دې باندې خبره وکړه والله فضل بعضکم علی بعض فی الرزق دا اوس بله خبره کوم خو مې مخکې وکړه الله غوروانې ورکړی بعضو لره په بعضو باندې په خوراک کې یو شان ټول نه دي ورکړي چاته ډېره او چاته بیخي لږه او چاته متوسطه ورکړې ده اوس دلته خو الله یو بل دلیل دی نه عمر وباسي هغه دا دی فما الذي فضلوا پس هغه کسان چې غوروالې ورکړی شوی دی هغوی ته نیکان دي مالدار دي خانان دي ندی دا برات برزقهما واپس کوونکي خپل روزۍ لره علامه په هغه پنځو غلامانو باندې ملکت ایمانهما چې مالکان دي خلاصونه د مالکانو وهم فیه سوا نو دا غلامان او مالکان په دې کې برابر شي چېرته یو غلام دی او یو مالک دی غلام مالدار دی او مالک غلام غریب دی او مولا مالدار دی چېرته مولا پرې نه دې ته نه جوګه کېږي دې خبر ته نه تیارېږي چې د ده دا غلام دی د ده سره په مال کې شریک شي او دواړه پکې یو شان علی السویه شي نو الله وایي چې بیا زما بندګان او زما غلامان چې زه خالق یم او زما غلامان مخلوق دی جنس هم یو نه دی اما څه څنګه شریکوئ ته ځان سره خپل غلام په خوراک څښاک کې نه شریکې او ته ستا غلام یو جنس انسانیت کې او ما او زما زه خالق یم او دا ټول مخلوق په غلامان دي مخلوق دی زما اما سره رالی کاڼې رالی موټه رالی سلی رالی قبر رالی ونه رالی بوټی رالی او ما سې شریکې دا به تا ته پته ولګي چې ته مولانا شه مولانا عبدالمجید دریابادي یو تفسیر لیکلی تفسیر ماجدي دا له وګورئ ځان راولې په اردو کې بهترین تفسیر دی تفسیر ماجدي مولانا عبدالمجید دریابادي رحمت الله علیه هغه هندوستان دریاباد کې پاتې شوی هندوستانی دی هغه ته د هندوستان د هندوانو چې د شرک کوم مذهب دی دا هغه ته سم معلوم دی او هغه په خپل تفسیر کې سمه ضرب کاري کوي چې دوی د هر شي عبادت کوي حتی چې دوی د سړي او د زنانه د شرمګاه عبادت هم کوي دا انساني فکري نه وي د پیپل د بوټي د غوا د سپي مړه چې څه شی دی هغه د دوی خدای دی د دې وجې نه په هندوستان کې په کرونو باندې خدایان دي په کرونو ما تصور وکړی او دوبۍ ته تلم نو هلته
زما یو ملګری و په دې متروشي ورته وایي په دوبۍ کې یو د کپړې یو ډېر لوی دغه بازار دی نو په هغې کې د هغه دوکان نو هندو وړوکي هندو به راته بلکل داسې کچ غوندې هلک و هغه راته هغه ورسره کېناسته نو بیا ته ما یو ځل تپوس کوم ده نه تپوس کوم چې ستا څو خدایان نو هغه وایي چې یاره په زما خو 80,000 خدایان بیا هغه ته ما دا دلته تپوس کړو چې 80,000 کې تا د څو عبادت کړی تا به څو عبادت کړی نو دا داسې ګپ دی ګپ او ګپ په دې پوه کوي دا ګپ دی ته ګپ ویلی ځکه وایي فهم فيه سوا چې دا مالکان او غلامان په دې کې برابر شي نو دې ته خو تیار نه وي نو زما غلام چې زما د جنس هم نه دی اما څه شریک دي اپا بنعمت الله یجحدون آیا بس په نعمت الله انکار کوي بیا او د الله توحید رالی او هغه په شرک باندې بدلوي والله جعل لكم من انفسكم ازواجا پیدا کړی دی الله ستاسو لپاره پیدا کړی دی الله ستاسو لپاره ستاسو والله جعل لكم الله پیدا کړی ستاسو لپاره من انفسكم ازواجا د نفسونو ستاسو نه بیبیانې دا معنا هم ده چې اوله بیبي حوا دا د آدم علیه السلام د کچې پختۍ نه ساده شوې یا د زیاتي خټې نه ساده شوې ده او نو دلته په دې معنا باندې ټولې زنانه ګویا کې دا د سرونه پیدا دي او د دې دا معنا ده چې ستاسو جنس هم پیدا کړي دا ستاسو بیبیانې مې انسانانې تاسو له پیدا کړي دي که دا بیبیانې بل څه شی وی نو بیا په دې منځ کې دونه الفت او مینه او تعلق به نه وی او د دنیا به دونه نه آبادېدلی بیا وجعل لكم من ازواجكم بنين وحفظا او پیدا کړي دي او ګرځولي الله ستاسو لپاره د بیبیانو ستاسو نه هلکان زامن تاسو له هغې نه پیدا کړي دي وحفظا وسي حفظا الواد الالواد ته وایي د بچو بچي چې موږ ورته وسي وایي ورزقكم من الطيبات او روزي درکړي تاسو ته د پاکو حلالو رزقونه او بالباطل یؤمنون آیا په باطل باندې یعنی په شیطان باندې تاسو ایمان راوړئ وبنعمت الله هم یکفرون او په نعمت الله باندې تاسو انکار کوئ چې پیغمبر اسلام او قرآن دی اسلام دی ويعبدون من دون الله ما لم يعمل ما لا يملك لهم رزقا او ويعبدون عبادت کې دوی سوا د الله نه ما د هغه شیانو چې مالکان نه دي د خپلو عابدانو لپاره رزقا د خوراک من السماء باران نشي کولی او د ځمکې نه مالکان نه دي نو واښه نشي راخېږولی فصلونه شیئا څه ولا یستطیعون طاقت لري ولا تضربوا لله الامثال مه بیانوئ د الله لپاره مثالونه داسې مثال مه بیانوئ چې ته اوس تا په تانه کې کار پیدا شي او ته ورځې نو ته به د کلي نه داسې روانېږي ته به د کلي ملک د غوږه نیسې او ځان سره بیا بوځې سپارشي به بوځې او سپارشي سره سره به جناز صاحب هم ځان سره په جیب کې وړي نو هله به بیا خلاصېږي که دې ستا د خلاصي دا خو نشته که دا شیطان دقسې قیاس فاسد دې ته وایي شاه ولی الله فوزي کبیر کې دیتا قیاس فاسد دی ویلی چې د الله قیاس العیاذ بالله دا دوی په تانهدار باندې کوو په اسچو باندې کوو ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والارض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الامثال مثالونه بیانوا ان الله يعلم وانتم لا تعلمون یقینا الله پوهیږي او تاسو نه پوهیږئ ضرب الله مثلا عبدا مملوكا بیانوي الله یو مثال لرا د یو مرئي مملوکا چې د چا غلام دی لا يقدر على شيء طاقت نه لري په حاصلولو د هیڅ چیز باندې یو دا مرئي دی او مملوک دی پردی او د هیڅ شي د پیدا کولو ځوان نه دی ومن رزقناه منا او هغه څوک چې روزي ورکړي وي موږ هغه ته منا د خپل طرف نه رزقا حسنا بهترین روزي وهو ينفق منه سرا وجهرا نو دا سړی خرڅ کوي زمونږ د دې مال نه ښکاره او پټو نو دغه مرئي
چې پردی مرئ او غلام دی او په هېڅ قسم کسب باندې قادر هم نه دی او د هغه مقابله کې یو سړی د موږ له دونه رزق ورکړی دی او خرچې ترې ښکاره او پټې کوي هل یستویانې مسله دا دواړه برابر دي نو دې وخت کې مشرک وایي دا دواړه خو برابر نه دي نو بیا الله او د الله مخلوق برابر دی نو دی چپ شو نو الحمدلله خدای له حمد و ثنا ده چې مشرک پړ شو بل اکثرهم لا یعلمون بلکې اکثر د خلکو نه پوهېږي وضرب الله مثلا الرجلین احدهما ابکمو بیانوي الله یو بل مثال د دوو سړو احدهما ابکمو یو پکې ګونګی دی لا یقدر علی شیء طاقت نه لري په څه باندې وکل علی مولاه دی بوج دی په خپل مولا باندې کل دې ته وایي چې هغه په بل باندې بوج ځان نه څه ګټه وټه نشي کولی اینما یوجهه کوم طرف ته چې دا مالک لیږي لا یاتی بخیر راته نشي کولی څه په ګټه وټه او خیر باندې هل یستویان هو آیا برابر دی دا سړی ومن هغه سړی یأمر بالعدل چې هغه حکم کوي په انصاف باندې وهو علی صراط مستقیم او دی یې په لاره برابره نو دغه ابکم لا یقدرو چې په مولا باندې تروټه دی او هغه سړی چې هغه حکم په عدل او انصاف کوي او په درسته لار دی دا دواړه برابر دي دقسې خالق او مخلوق برابر دي ولله غیب السماوات والارض خالص د الله دپاره پټ اسمانونو د ځمکو دي وما امر الساعة نه دی خبره د قیامت الا کلمح البصر مگر په شان د رب د سترګې بل هو اقرب بلکې نیم زر الله قایمولی شي تاسو قیامت به کله راځي او کله راځي د قیامت کار الله ته داسې نه دی لکه سترګه رپول بلکې دا او لپاره د اضراب دی بل هو اقرب بلکې دینم ډېر زیات نږدې کې الله قیامت قایمولی شي ان الله على كل شيء قدير یقینا الله په هر څیز طاقت خاوند دی والله اخرجكم من بطون امهاتكم الله را پیدا کړي تاسو لا د خېټو د میندو ستاسو نه لا تعلمون شیئا په هېڅ نه پوهېږئ الله ماشومان د خپلو میندو نه پیدا کړی په هېڅ نه پوهېږئ وجعل لكم السمع والابصار والافئده وګرځول الله تاسو له اسباب د علم یعنې غوږونه والابصار او سترګې والافئده اورونه دا ټول د علم اسباب دي لعلكم تشکرون دې لپاره چې نعمت شکر ادا کړئ اولم يروا الى الطير مسخرات في جو السماء ان ګوري دا خلک مرغانو ته چې بند کړی شوي دي په فضا د اسمان کې ما یمسکهن الا الله نشي بندولی دي لره مگر الله کله چې دا وزرې خوړئ او دا وزرې راغونډئ او دا پرې هوا کې دقسې روان دي دا وزر راغونډې کي بیا هم روان دي که وزرې خوري کي نو بیا هم روان دي دا چا بند کړی دی دلته ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون یقینا په دې کې یو لوی نښې دي لپاره دا قوم ایماندار والله جعل لكم من بيوتكم سكنا الله ګرځولي دي پیدا کړي ستاسو لپاره د کورونو ستاسو نه آرام تاسو په کورونو کې الله تعالی تاسو له آرام اسباب پیدا کړي دي وجعل لكم من جلود الانعام بيوتا او ګرځولي دي الله ستاسو لپاره د څارویو د څارویو نه کورونه یو خدا کور دی چې ته د خټې ګټې نه ساز کوي او یو داسې کور دی چې اگر څارویو د څرمنې نه سازې ته تستخفونها چې سپک ګڼئ تاسو دې لره یوم ذعنکم په ورځ د سفر باندې و یوم اقامتکم او په ورځ د کور کې د اوسېدلو باندې داسې تاسو سپک ګڼئ د څرمنې نه دې ساز کړی دی او تنبو دی خیمه ده او د څرمنې نه سازه ده بس چې کله چېرته ځې راټولی کړې بوجۍ کې واچوې او شاته یې راواچوې تستخفونها یوم ذعنکم سپکې ګڼئ او تاسو ته په وړلو کې سپکې په ورځ د سفر ستاسو باندې په سفرونو کې ځان څوئ و یوم اقامتکم په ورځ د اوسېدلو ستاسو په کورونو کې
کور کې دی سپک دی او که سارات یې وړي نو سپک دی ومن اصحابها او د وړۍ د دې ګډونه وبارها او د هغه ویښتو د اوښانونه واشعارها او د ویښتو د چیلونه اساسا ساز کړي الله ستاسو دپاره سامانونه ومتاعا او دا سامان د پیدې د الهین یو ټیمه پورې د دې نه دا د چترال پټۍ چې ورته وایي چې په کورونو کې سازوئ تاسو او دارنګې چې کوم دی واسکټ یې سازوئ کوټونو کې خلک سازوي دا ټول دې نه سازېږي نو اسواق د ګډو وړۍ ته وایي او دغه چې کوم دی دا او بارها دا د اوښانو وړۍ ته وایي او اشعارها دا د چینو هغه ویښتو ته وایي اساس سامانونو ته وایي متاع سامان د پیدې یو ټیمه پورې لمسي کې نه خلک سازوي په دې غرو کې پیتاوی کې سازوي ویښتون یې ته وایي او بې شماره شیونه ته نور هم سازوي والله جعل لكم مما خلقا پیدا کړي دي الله ګرځولي الله ستاسو لپاره هغې نه چې الله ګرځولي دي الله ستاسو لپاره د هغې نه چې الله پیدا کړي ظلالا سوري وجعل لكم من الجبال اکنانا او ګرځولي اوس پیدا کړي الله ستاسو لپاره د غرونو نه غارونه اکنان د کم جمع ده دې غار ته سره پناه حاصلوي وجعل لكم سرابيل تقيكم او ګرځولي الله ستاسو لپاره کمیسونه تقيكم الحر چې ساتي تاسو له د ګرمۍ نه وسرابیل او پیدا کړي الله ستاسو لپاره کمیسونه تقيكم چې ساتي تاسو له باسکم د جنګ ستاسو نه زغرې م الله تاسو لپاره کمیسونه پیدا کړي یعنې د اوسپنې کمیس دی سړی واچوي نو ټول بدن پکې پټ شي كذلك يتم نعمته عليكم دقسي پورا کوي نعمتونه الله په تاسو لعلكم تسلمون دې لپاره چې تاسو ګردن نهاد شئ الله تعالی ته فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين کله خلک اعراض کوي پروا یې مه کوه نو تا خپل کار کړی دی فإنما عليك البلاغ المبين یقینا پتا باندې رسول په ډاګري په کته یعرفون نعمت الله پیژني دا خلک نعمت د الله چې هغه خدای نعمت یې په موږ وکړو ثم ينكرون بعد هغې نه انکار کوي واکثرهم الکافرون اکثر د خلکو نه په دنیا کې کافران دي ويوم نبعث في كل أمة شهيدا هغه ورځ یاده کوي چې راپورته به کړو موږ د هر یو امت نه یو ګواه دا به دغه امت پیغمبري ثم لا يؤذن للذين كفروا بیا به اجازت ورنکړی شي کسانو ته چې کافران دي ولا هم یستعتبون او نه به دوی نه طرف د رضامندۍ د الله وشي یستعتبون معنی دا ده چې ولا یطلب منهم العتبه دوی نه به عتبه ونه غوښتی شي عتبه څه ته وایي راضي کول د الله یعنې دا موقع به دوی له ورنکړی شي چې ایر په تېر او باقي روزګار راځي اوس الله راضي کوي دا موقع به الله کفارو ته نه ورکوي وإذا رأى الذين ظلموا العذاب کله چې وویني کسان چې ظالمان دي عذاب د الله فلا يخفف عنهم نه به سپکېږي د عذاب د دوی نه ولا هم ينظرون نه به دوی ته مهلت ورکړی کېږي وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم کله چې ویني کسانو چې شرک یې کړی دی شرکا خپل معبودانو کله چې مشرکان هغه خپل معبودان وویني قالوا دوی به ورته ربنا هؤلاء شرکاؤنا دا مټتۍ ډله به ووایي دا ضعیفان چې ای زمونږ ربه دا زمونږ هغه شرکاو الذین کنا ندعو من دونک کسان چې مونږ برابرل سوا ستانا والقوا الیهم القول انکم لکاذبون هغه مشران براپاسي فالقوا الیهم القول هغوی به دوی ته خبره راواچوي خپلو کشرانو ته چې انکم لکاذبون یقینا دوی دروغ وایي دوی زمونږ روایت کړی دی والقوا الی الله یومئذ السلما پیش به کړي دا ټول الله ته په دې ورځ باندې صلحا چې ای الله اوس مونږه معاف کا وضل عنهم ما كانوا يفترون او رب شي دین هغه معبودان جعلي چې دوی د ځانې ساده وله
الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله کسانو چې کفر کړی دی او بندیږي د دین د الله نه او بندۍ خلک د دین د الله نه زدناهم عذابا فوق العذاب زیات وکړو زموږ عذاب پورته په عذاب باندې بما كانوا يفسدون په سبب د هغې چې دوی فساد کولو ويوم نبعث في كل أمة شهيدا راپورته به کوو مونږه په هر امت کې یو ګواه لره اوس مخکې تېر شه دوباره مقرر دې لپاره وایي چې ستا ذهن کې کیني اذا تکرر په ذهن دی هغه ورځ هغه کوي چې راپورته به کوو مونږه په هر امت کې یو ګواه په دوی باندې من انفسهم د ځانونو دوی نه وجئنا بک شهیدا علی هؤلاء او راڅه به وکړو په تا ای محمد صلی الله علیه وسلم ګواه په دې خپل امت باندې ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء نازل کړی موږ په تا اے محمد صلی الله علیه وسلم یو کتاب او تبیانا لكل شيء چې وضاحت دی د هر یو څیز لپاره دا قرآن کې هر یو شی پروت دی خو څه په عبارت النصري څه په دلالت النصري څه په اقتضاء النصري مختلفو طریقو د هغې نه د استنباط طریقې دي دا پرې ګریمر کې یو لاندې پر اصولو کې مونږ طالبانو ته دا وایي وهدن او دارنګې رهنمایي ده او رحمت سبب د مهربانۍ دی او بشرا او زیری دی للمسلمین دپاره تابعدارو خلکو ان الله یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذي القربى وینهى عن الفحشاء والمنکر والبغي یعظکم لعلکم تذکرون ان الله یامرکم بالعدل الله حکم کوي تاسو ته په عدل او انصاف سره والاحسان او الله تاسو ته حکم کوي په احسان کولو سره چا سره نیکي کې وایتاء ذي القربى او دارنګې الله حکم کوي تاسو ته په ورکولو باندې خپلوانو ته چې ښېګړه به خپلوانو سره کوي وینهى عن الفحشاء او منې تاسو له د بد اخلاقۍ د کارونو نه خاص کر لکه د زناکارۍ نه او والمنکر او بندۍ تاسو له الله د منکراتو نه کومه خبره چې د قرآن او سنت خلاف وي هغې ته منکر وي والبغي او الله منع کوي تاسو له د بغي نه یعنې د ظلم کولو نه یعظکم وعظ کوي تاسو ته لعلکم تذکرون دې دپاره چې تاسو پن قبول کړه پن او نصیحت والئ وفوا بعهد الله اذا عاهدتم پوره کوئ په پورهوالي کوئ په وعدې د الله کله چې تاسو واده وکړئ د الله سره ولا تنقضوا الايمان مماتوي خپل وعدو او خپل قسمون لرا بعد توکیدها پس خط لکولنا چې الله سکله کې کله کې وعدې کوي به ماتوي وقد جعلتم الله عليكم كفيلا ګرځوئ تاسو نوم د الله په دې باندې ذمہدار چې الله د دې ذمہدار دی ان الله يعلم ما تفعلون الله پوهېږي تاسو کوئ ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاسا مکی گئی پشان داغی زنانه باندې چې سپړي خپلو سپنسو لره من بعد قوة پس خط لقولنا انکاسا سپړدله تتخذون ایمانکم دخلا نیسئ تاسو خپلو قسمون لره سبب د دوکې دخلا معنی دغا ومخادعة بینکم ان تکون امتون دې لپاره چې شي یوه ډله یا اربع دا ډېره ګټه شي د مال په لحاظه من امتن د بلې ډلې نه انما یبلوکم الله به خامخا ازمایي الله تاسو له په دې باندې وليبینن لکم یوم القیامه او خامخا بیان کړي تاسو په ورځ د قیامت باندې ما کنتم فیه تختلفون هغه مسلې چې وایي تاسو پای کې جګړه کوونکي دا مثال الله د هغې سړي بیانوي چې هغه نیک اعمال کوي او په نیکو اعمالو پسې دی ښه کارونه کوي او په دې پسې دی ناڅاپه شیطان راشي او هغه یې ګمراه کړي او د نیکو په ځای باندې په بدو پسې روان نو الله وایي چې دغې بوډۍ ښځې په شان کې مه کېږئ او چا ویل چې دا په دې عربو کې بوډۍ ښځه وه کمکله وه کمکله نو هغې به دا سپڼسي سادولو سپڼسي خو پېژنئ دا جامې چې دې سادوي لږه زمانه مخکې دی زموږ په کورونو کې به صرف علاجي وه د پنبې نه به یې هغه پوندانه بیسته
او بیا به هغه ډانډسي له ویوړه نو هغه به دې پاغوندې سازې کړي نو بیا زمونږ په خپل کور کې ما لیدلي سرخه به وه سرخه نو هغه سرخې باندې به تېنه تار ایسته او هغه تار چې به سړنو په دوک باندې و دوک به هغې ته به دوک ویو نو هغه دوک نه به هغه چې کوم هغه تار تاوېده نو هغې ته به یې ماشوړه ویله که نه دغه ماشوړې چې به سارې شوې نو دا به د سادرګي کې واچولې او جوړاګان پرې ویولې نو هلته به چې سړي ویوللو نو بس هغې به درنه واخېستې او بیا به ته نه تا څادر ځان به سازو غټ غټ څادرې به مونږ سازولې داسې اوس خو تیارې خرڅېږي دا به دوی سازول هغه څادرونه او دا کپړه دا جامې اوس په دې رضاو کې اوس هم دغه د بومبې نه چې کومه کپړه سازېږي هغه د دې ټولو کپړو نه زیاته ګرانه ده نو دا یو ډېر لوی دغه دی دا اوسني خلکو نه ځان دا ټکي نه ورځي دا یې مشرانو ته معلوم دي او دا کوم زما سره دا شاګردان یې زه ورته وایم دا خو دا شی نه هېڅوک د کشرانو کې هېڅوک دا زنانې هم نه پېژني نه یا څه شی نه ورته نو میچن اوس دوی نه پېژني زموږ په کور کې میچن و زر به زنانه غنم راواخېسته ور واچولو او او دا که دا زر به مې ته وساز به وویاخته دا خبرې نو دا هغې ته اشاره ده چې دا زنانه به هغه سپنسي به دې کې خبره کوله چې دغه سپنسی دی نو هغې به ځان سره جینکۍ کېنولي نو دا سپنسي به یې اوږدل او کلکول دی د غرمې پورې غرمې نه وروسته به بیا راځئ نفسې سپړی نو بیا به یې جینکۍ غریبانیان ځان بیا یې سپړده نو الله وفرمایل چې کوم کار په خپلو لاسونو ساز کړې په خپله مه ورانوه دا هغې کمکړې ښځې په شان کېږئ به نه ولا تکونو کالتي مه کېږئ په شان د هغه بېوقوفې ښځې نقضت غزها چې سپړدل به خپل سپړسي من بعد قوت پس ښه کلکولو نه انکاسا ماتولو دا انکاسا کې سره کلی لګی نقضت غزلها انکاسا من بعد قوت داسې تتخذون ایمانکم نیسئ تاسو خپلو قسمونو لره دخلا دوکا بینکم په خپل منځ کې په دروغو په دوکو بل ته قسمونه خورئ او دا قسمونه په دروغو ولې خورئ ان تکونه امة چې شي یوه ډله د مال په لحاظ سره ډېره غټه د بلې نه نو ته ولې په دروغو باندې قسمونه خورئ چې د هغه مال ډېر شي او د کم شي په بعضې مسلو کې او په دې باندې الله ستاسو ازمایش کوي او دې دپاره چې په خامخا باندې الله تاسو ته په ورځ د قیامت باندې هغه چې تاسو پای کې جګړې کول ولو شاء الله لجمعکم امة واحده دا الله خوښ شوی ګرځولې تاسو یو جماعت په توحید باندې خدا الله د حکمت تقاضا دا نه وه ولکن یضل من یشاء ویهدي من یشاء لیکن الله ګمراه کوي چاته چې خوښه شي یهدي من یشاء خونه کوي چاته خوښه شي ولا تسألن عما کنتم تعملون خامخا به تپوس کېږي تاسو نه دا چې تاسو عمل کوو قیامت کې به الله تپوس کوي دا کار دې ولې کړی او څنګه کړی ولا تتخذوا ایمانکم دخلا بینکم ونیسئ خپل قسمونه سبب د دوکو په خپل منځ کې فتزل قدم پس وبښویږي ستاسو قدم بعد ثبوتها پس کلکوالي نه دا قدم چې په صراط مستقیم د اسلام ستا کلک دی دا به وښویږي د شرک او د کفر او د بېدینۍ کندو ته به ولوېږي وتذوقوا السوء او بسکئ بدۍ لره بدو لرا بما صدقتم عن سبيل الله سودا کې چې تاسو بند شوي یئ د لار د الله نه او بندوئ خلک د لار د الله نه ولکم عذاب عظیم ستاسو دپاره عذاب لوی دی ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قلیلا مه غوره کوئ په وعدو د الله باندې پیسې لګي انما عند الله خیر للابرار خامخا هغه څیز چې الله سره دي نیک اعمال او نیکې بدلې دا ډېر غوره دي ستاسو دپاره ان کنتم تعلمون که پوهېږئ ما عندكم ينفذ زکات چې هغه شی چې تاسو سره ختمېږي تاسو سره جسم دي که ستا زندګي ده او که ستا پیسه ده دا ټول ختمېدونکي دا ستا یاران او دوستان دي او پلار او مور دي لورونه دي او خویندې دي بیبیانې دي او بچي دي دا ټول ختمېدونکي دي وما عند الله باق څه چې د الله سره دي هغه باقي مانده پاتې دي ولنجزين الذين صبروا خامخا بدله به ورکړو موږ کسان الله چې صبر کړی په اذیتونو تکلیفونو مصیبتونو باندې اجرهم مزور دي باحسن ما كانوا يعملون په ډېر بهتر هغه باندې چې دوی عمل کولو من عمل صالحا من ذکر او انثى
سوچ عمل کئی دے کرے کئی سڑے بھی کو زنانوی دا دا اللہ سر فرق رشتہ کہ سڑے نیکی کئی نو گٹا بدلب ورکے کہ خد نیکی کئی نو نبا ورکئی نا من ذکر نوسا وہو مومن نبی دا ایدہ عمل کو ان کے مومن ذکر چھ بغیر دا ایمان اعمال صالحہ کار نو ورکئی فلا نحيينه حياة طيبة بس خام خابدلا جن ورکونگا جن مزیدار جن بولا ورکو دا مزیدار جن دا او حیات طیبہ دا با جنت کی ملاوی چی اس کے زو غم نہیں او دا غم نہیں چی زبا تلاشم و مرغا شم دا با صرف جنت کی ملاوی ولنجزینهم اجرهم او خام خابت لبورکم ندیتا مزدوری دی بی احسن ما کانو عملون فدیر خستا آگا چی فی عمل کولو فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم کراچی قرأت قرآن شروع کے فاستعذ بالله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ہوا ہے پناہ حاصل کپا اللہ وانی دا شیطان رٹی نشینا ما توسا آداب کلا خبر کرے ہوا چاول با اعوذ باللہ وائی بیا با بسم اللہ وائی بیا با تلاوت شروع کری دا شیطان نا دا بچاو دا پارا پدون روم اعوذ باللہ شتا و دین علاوہ اعوذ باللہ و بینوائی بیا بسم اللہ کرے کہ دوڑے کھلنا اعوذ باللہ تاجت نشتا انہو لیس لہو سلطان شان دادے نشتر دی ابلیس تو پارا غلبا علی اللذین آمنو پاکستان مانشی ایمانداری پاکن دا غلی چلی گی والا ربهم یتوکلون اور دا مومنان چی بخبر ربانی زان سپار لے انما سلطانو علی اللذین خام خا غلبا دا شیطان پاکستان یتولونہو چی اولی شیطان تا دا شیطان ولایت و دوستان اختیاری دا شیطان انشقبل دوستان جہنم تاجے والذین هم به مشرکون اوا کسانو چی دی دبانی شرک ان کی کن کسانو چی شیطان تخبر خدای ویلے یا دا شیطان پلم سبانی نور قرآن زاننی ہوئی وَإِذَا بَدَلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ کلا چی بدل کو منگا یو آیات بزیر بل آیات بانی یو آیات من لن کو منگا نسخ خبر مست کرے دا او دا گل بدوانی من بل آیات راو واللہ اعلم بما ينزلو اللہ خواتر پیفادی کی کم شیع نازلی اللہ قالوا نو شرکان وائی موترزین وائی انما انت مفترتنی مگر درو جنیزان ساجے پرون دا خبر کول نندا کے بل اکثرهم لا یعلمون بلکہ اکثر پوری کی جاہلان نے پوری قلت ورتوا پیغمبران نزله روح القدس راکو زیدی قرآن لرا پاک روح دی جبریل لے من ربکا دا جانب درستان بالحق تے وزع اکثرا اور دا سر پار جبریل دا قرآن رونی لیثبت الذین آمنوا دیر پارا چی کلک کیا کسان لچی ماندار دی او کلک کی من راوی پا توحید او پا دین بانی وہدن اور رہنمائی دا و بشراو زیر غیر المسلمین دپار دا گردن نهادو ولقد نعلمون یقیناً منگا پوئی واللہ وائی چی انہم یقولون یقیناً دا مشرکان وائی تاستا سوئی انما يعلمه بشر خام خالا پیغمبر تا تعلیم ورکر دیو انسان جبر نمی یو سریو او رومیو عیسیو اور دا صفا خواتا و ناستو نبی علیہ السلام ممکن کرا لگا سکینا سا لگا جب خلق طول بود پرستے او جبر بود پرسته دا زور یو دین منی خام آگا سکینا سا او آگا سره رومی ده جبه عبری ده عربی مولا رسل ورزی او دا رفض دشمنان وی دور دا دیخی قرآن وی ولسان الذين يلحدون إليه أعجمي او جبل آغا جبرا چپی ورطا تگئی اخبر جبی چی داد دنزدکی عجبی آغا عجبی دیغا عبری جبوائی وهذا دا قرآن لسان عربی مبینا او قرآن جبا عربی کاردا ان الذين لا يؤمنون بآيات الله كنا كسان چیمان نرلو پایتو نور اللہ وانی لا يهديهم الله اللہ بخونو نکی دیتا ولهم عذاب علیم دیر پا عذاب درناک دے
انما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله خامخا ابتراء دروغ و سازوی کسانو چی ایمان لرولی پایاتون اللہ باندې اولئک هم الكاذبون دا کسان دی دروغ جن من کفر بالله من بعد اسلامه چاچی کفر کو پا اللہ باندې پس ایمان راولونا بدقسمت مرتد شو الا من اکرها مگر آگا سوکو چه زور اکره شپاگ باندی وقلبه مطمئن بالایمان اور زری مطمئنی پا ایمان باندی ولیکن من شرح بالکفر صدرہ لیکن آگا سوک چه خلاص کی و قلاو کی فلسینہ پا کفر باندی ایمان رو نرست کفر پا قسم کی دی فعليهم غضب من الله فداسك اسم خلق دا الله غصدا ولهم عذاب عظيم او دفيد پارا يولو عذاب دے دا مشرکانو دمکی دلوی جابرانو ظالمانو او مسلمانان عام تورسا غریبانان خلقو لگو نو عمار سیبو او داغ مور صاحبہ سمیہ او دا غپلار صاحبو دا یاسر دا او بلال صحیب دا اونیول او رای وصل یو میدان او یاسر صاحب بانی پاس اگر زیدل او داگه دا کلمی رویت یو مشاهدت ورسی او دده دا مور سمیه دای راوستا او دو خانو کی پڑی واچول داگی پا کتو پوری او بیا راوستا و دی پر اخپو کی واچول او دیو مخدسی کو دبلی دسی چی دا با یو ساعت پس دا او خال منگ راورون دا پا من دوزی کو او دا دیر غریب کورنای و دیر غریب کورنای مخد دریو کسانو کورنای ابو جهل ملعون راگے ورته ویل چې اوس کته کلاریږي د دې سړي باندې کافر کېږي نو موږ کېږو او ورته چې نه نو په دې شرمګاه کې په نیزه باندې ووهله او شهیده شو او دا یو سوالي جمله ده چې لومبۍ ښځه په اسلام کې شهیده څوک ده ستا جواب به دا وي چې سمیه حضرت سمیه رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاه اور لومبے شہید پر اسلام کے یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اور عمار رضی اللہ عنہ کشر لگتے راگیر کو دونے وہ کلمن کفر کی گیا سوکران یا رسول اللہ فعمار بانی کفار و کلمن کفر ہو گیا نبی علیہ السلام ویل عمار دا سر دا یختونا دا خپود نکو پور دا ایمان و اسلام لگا عمار راگے جاڑی یا رسول اللہ مامانی کفارو کلمہ کفر ہو گیا نبی علیہ السلام ویلچہ عمار لگے سنگو لکی سنگو گیا لکی بھی ایمان ویلکہ بیر آگیر کرے وجلی او پدی دی بچ کی دلی نبی امورتا پا خلوائی خو پڑکے وزین ورکے او دا آیات نازل شو الا من اکرها مگر اگا سوکو چی مجبور اکلیش پا کلمہ دو کفروانی چه وجدم ده شاب وایا ده مومن زندگی لیر ده قدر ده وی وایا زان وجدمو خولکی زیمو ورکوا وقلبه مطمئن بالایمان او زلی مطمئنی پا ایمان بانی نو دا کلمه کفر پا خلوائل ده مجبوری پا وقتی ده ضرر نو ورکن ولیکن من شرح بالکفر صدرہ مگر اگا بد قسمت مورتا ده چه اس پلی خپلی پا کفر بانی خپل سینا خپل سینے کی کفر لزے ورکی ایمان نرستو نبا علیہم غضب من اللہ ولهم عذاب الیم ذالک بانہم داب سعودی بانی استحب الحیات الدنیا للآخرہ چیدی غرکر دے جوند دنیا پا مقابل آخرت کی وان اللہ لا يهد القوم الكافرین یقین اللہ خونن کئی قوم کافر و منکرتا اولئک الذی طبع اللہ على قلوبهم وسمعهم وابصارهم یقدا داغ کسان دی چې مہر والے اللہ دی پنو دی په غوګونو دی پسترګو باندې پردي دي اولئک هم الغافلون او دا کسان دی کامل نا خبر دي
لا جرم خامخا انهم یقیناً دا کفار فی الاخرة هم الخاسرون فآخرت کبا امدی کامل تاوانیانی ثم ان ربک للذین هاجروا من بعد ما فتنوا پس داغینا یقیناً رب ستالای کسان وپارا هاجروا من بعد ما فتنوا چې هجرت کړي پس داغینا چې معذب شوي دي په مکه کې په قسم عذابونو ثم جاهدوا بیا جهاد کوي وصبروا صبر کوي په تکالیف د جهاد ان ربک من بعدها لغفور رحیم یقینا رب ستا رسل لنا بخون کې او مهربان دی یوم تاتی کل نفس تجادل عن نفسها هغه ورځ یاد ساتئ چې را بشي هر یو تن جګړه به کوي د ځان سره ځان ته به لګېږي چې څه دې را باندې کړي په دنیا کې چې نن داسې شرمېدلی وه وتوفا کل نفس ما عملت پوره ورکړی شي هر یو تن ته چې د څه کړي دي وهم لا یظلمون او په دې باندې به ظلمونه کړی شي وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ضرب الله مثلا قرية بياني الله مثال دي كلي شغا مكالا كانت آمنة مطمئنة ودا فامن کی او په پوره چین او آرام کې یاتیها رزقها رغدا راته دې ته روزۍ د دې پراخه من کل مکان د هر زینا فکفرت بانعم الله دې کلی والو مشرکان او ابو جهل دي دې انکار وکړ د نعمتونو د الله نه چې محمد مصطفی او قرآن او شریعت اسلام فازاقها الله هو الله دې کلی والو ته جامې ده ولګي والخوف او د یری دا د ولګي جامې او د ولګي د یری جامې ورته الله واچولي دا کنه دینا چې الله په قحط راوستو او الله په یری راوستي بما كانوا يصنعون سوالي چې فکر کړو کول ولکه جاءهم رسول منهما یقینا راغلی دی پیغمبر هم دې کلیوالو نه فکذبوه دې مکې والو ته نسبت درو کو فاخذهم العذاب وسنو دي العذاب وهم ظالمون ودي دي کوونکی فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا پس خورئ تاسو د هغې نه چې درکړي موږ تاسو ته حلال او پاک او صاف او سوتره واشکروا نعمت الله شکر ادا کوئ د نعمت د الله ان کنتم ایاه تعبدون کوئ تاسو خالص الله را بندګي کوونکي انما حرم علیکم المیتة خامخا حرام کړي د الله په تاسو باندې مرداره ما د مردارې ترجمه مخکې کړې ده چې په خپله مړه شي والدم او د وینې خبرې هم کړې ودما مسفوحا ولحم خنزیر الله وجل من غیر الله او غوښه د خنزیر الله ما حرامه کړې وما هغه مسبوحات احل لغیر الله به چې عاد شي پرې باندې نوم د غیر الله دا هم پلیته ده ومن استر غیر باغ ولا عاد فإن الله غفور رحیم څوک چې مجبوره کړی شي خوراک د حرامو ته په داسې حالت کې غیر باغم چې مزه پکې نه وراوئ مزې پکې ټیکې ته نه سازئ ولا عاد نه د حد نه ډېره خوري بس ځان به قدرې مړی چې روح بد شي فإن الله غفور رحیم ولا تقولوا لم تصفوا ألسنتكم الكذب مو وایئ تاسو هغه چې بیانوي چې ستاسو دروغ لره څه مو وایئ هذا حلال وهذا حرام دا حلال دی دا به مونږ خورو او دا حرام دی دا صاحبه ده دا بحیره ده دا وسیله ده او دا حام دی دا مه کوئ لتفتروا على الله الكذب چې وتوئ په الله دروغ کوي دا مونږ ته الله ویلي ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون یقینا کسانو چې تړي په الله باندې دروغ لره نشي کامیابېدی متاع قلیل سامان د پیدې لږ دی ولهم عذاب علیم دې لپاره عذاب درناک دی وعلى الذين هادوا پاکستانو باندې چې یهودیان دي حرمنا ما قصصنا عليك من قبل بند کړي دي مونږه پاږي هغه چې مونږ بیان کړي تا مخکې د دې نه چې پاږي باندې مونږه دا کوم شی چې نوک والا دی نو د هغې وازګې په مونږه حرامې کړی مګر چې په شا کوم وازګه وه په
فكونو ونوغا نوغاني ما كتير شيء وما ظلمناهم من ذاتنا وكبر خلقه ولكن كانوا أنفسهم يظلمون لكن ودي فقل نفس ما نزيتكم كي ثم إن ربك للذين عملوا السوء واستغنى يكن فرودگار سارا كسان لپارا عملوا السوء عمل دبدوكي بجهالة فنا بوي سرا ثم تابوا من بعد ذلك ببيتوا باسي فاستدينا وأصلحوا درسكيخ في العمل لرا إن ربك من بعدها لغفور رحيم يكنا رفسا فاستدينا بكنت وميربانا إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا يكنا إبراهيم عليه السلام هو يو جماعته إيه لا يو إبراهيم دي خدمر كمالات فكخلي جماعتني لك جاي ولي جماعتي يكنا إبراهيم هو يو جماعته قانتا تابدار لله دا الله دبارا حنيفا يكسو يجهد إنسانه ولم يكن من المشركين أو نود مشركان رد شبه يهود ونصارى دي مگر آگا پا مذبانی درو جنوائی حالا کی ابراہیم علیہ السلام رأس التوحید او یهودیان مشرکان دی عزیر ابن اللہ وائی عیسیان مشرکان دی عیسی ابن اللہ وائی شاکرا لعنومی قدردان دی نعمتون دا اللہ اجتباو ورکڑے واللہ دنا وحداو خصوصی خونے ورکڑے الى صراط مستقیم دار برابر کا واتیناہو فی دنیا حسنا ورکڑو تو منگا فی دنیا جخ حالتو وإنه في الآخرة لمن الصالحين عود فاخرتك دني قانونا ثم أوحينا إليك بأوحي كرامنغا وحي كرامنغا ابن خبري ثم أوحينا إليك بأوحي كرامنغا تاتر دي خبري أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا إيه محمد صلى الله عليه وسلم تعبیر شاید دین دا ابراہیم علیہ السلام چی وقسو جہاد تے ابراہیم علیہ السلام دین دا دین اسلام دے اکم چیزا من گوستا سوستے وما كان من المشركين انما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه خامخا وگردون شورا عزت تحتی پاکسانو چی اختلاف کرے فریقی وإن ربك ليحكم بينهم لیکن رب صاحب فیصلوں کی کو من جدی کی فورز قیامتا فيما كانوا فيه يختلفون باقي دي جگڑے قولي ادعوا الى سبيل ربك ارعو بلا خلق لنا لا اريد خل پروردگار تا بالحكمة وفور سرا يعني پورا حكمة عملی سر خلق لدعوت ورکا واسه استقی خبری سپوری خبری پا دعوت کے چاہتا مکوا والموعظة الحسنة ارعو بلا خلق دین دا اللہ تا فواز مزیدار بانے وجادلهم بالتي او کله کېدلا نو بیا جګړه کوله د خلکو سره په هغه طریقه هي احسن چې هغه ډېره مزېداره وي حجت بازي شروع شوه وروره زه خو ستا خیر لټوم ما د دنیا د آخرت ما ته د دعوت درکړو نور ته پوه شو ستا را پوه شو راغلم ان ربک هو اعلم من ضل عن سبیله یقین رب ستا خواکب دی پاچا چې ګمراه وي د لارې د الله نه واعلم بالمهتدین او دا الله خواکب دے فعال باندی فعال خلقو چاگی سبل عرمون دلیدا وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين قالت نبی علیہ الصلوۃ والسلام احد کې راغې او دا تری ولیدو چې دا خېټه شلیدلې ده او دا سیدې ایستې شوې ده دې چې کوچکونه لګولې دي نبی علیہ السلام انتهایی خفه شو او ویل چې د اویاو کفارو سره به دا کار کوم چې زما لاس کې خدای راکړي اویاو نو دا آیات نازل شو وإن عاقبتم که تاسو بدله اخلئ د چا نه که د چا نه بدل لی بدل نو فعاقبوا بدل والی بمثل ما عوقبتم به په مثل د هغې چې تاسو له عذاب درکړی دی چې څونه در سکړي دونه به کوي لیکن ولئن صبرتم قسم دی که صبر کوئ او دا کار نه کوئ او معاف کوئ نو لهو خیر للصابرین نو دا ډېر ښه دی دپاره د ثابت قدمو واصبر صبر کوه پیغمبره وما صبرک الا بالله نه دی صبر ستا مګر په توفیق د الله سره دی ولا تحزن علیهم
मगर जंकेगा परी खरकोबाने वला तकुन फी ज़िक्र मिम्मा यमकुरून और मकेगा पतंगे के आगे सीधी चलू न कहीं इन अल्लाह मअल लज़ीन तक़ौ यकीनन अल्लाह सदाए कसान रहे कि इत्तक़ौ परहेज़गारी इख्तियार करेगा वल्लज़ीन हुम मुहसिनून और अल्लाह दाए कसान सर रहे छी अगीनी की कौन की ठीक पढ़ा सका हाँ